ختمونه شروع دي. قاری صاحب ماشاءالله یو ډېر مجود قاری صاحب دی، نیک سړی دی، شکل صورت دی نبی علیه السلام د طریقې مطابق دی، معتمد شاګردان دی، زما ډېر ښکلې پړېږي الحمدلله، محنت کی طالبانو سره. زه د دې امتحانونه هم درځم او کله کله هسې ورته چکر راشم. دا خپل ماشومان نه دي دې ته حواله کوئ چې دی ورته ښکلې ناظره پړوئ د قرآن. چې کوم سړی په کور کې ماشوم وشي که نه، په هغه باندې چې نو د هغه ماشوم متعلق درې خبرې لازم شي. یو خو دا ده چې ښکلې نوم ورته کړي. ښکلې نوم مطلب دا ده چې اسم په مسما دلالت کوي. غلط نوم کېږي بیا شان غلطه معنی جوړېږي. سم ښکلې نوم مو کېښوده بیا به هغه شان ښکلې صفات پکې پیدا کېږي. زمونږ دا خلق د خدای پاک مونږ ټول د هدایت نصیب کړي، نو داسې نومونه کېدي چې هغه مناسب نه وي. چې ماشوم له نوم کېږي نو هغه شان صفات هغه کې پیدا کېږي. مثال ته امام وم یو کس راپسې راغی وایي جي زما بچی دی 3 کالو دی او چاړه ورسره وي، بس چې سره مومي نو بس ذبح کوي. زه خو پوه شم چې خدای پاک د ماشوم د ذبح کول سره څه نسبت دی. مې نوم ورله څه ایښودی دی؟ وایي خونکار. څه؟ خونکار. نو ما ورته صاحبه دا نوم ورله بدل کړه. وایي صحیح نوم ورله کړه، عبدالله، عبدالرازق، عبدالمالک، فلان فلان. نوم ورله بدل کړه او د 3 میاشتې بعد ما سره په جنازه کې ملاو شو. وی قاری استاد ما وی زما بچه بالکل ټیک شو. ما ټیک شو کنه، نوم دی ورته ټیک کړه. تا ول مخکې خونکار نوم یې خوړل. نو خونکار څه دی؟ خونونه به کوي کنه، بس مړي به کوي، خلک به وځي. نو نومونه والله ښکلي کړی چې څنګه نوم کې د آشانې به بیا هغه کې صفات پیدا کړي. زموږ په عام دغه کې علماو په لغت کې دي په اصطلاح کې دي ته وایي اسم په مسما دلالت کوي. چې څنګه نوم کې د هغه شان دي صفات پکې پیدا کړي. بل حق د ماشوم دا دی چې د قرآن ناظره ورته پړاو کوي. نو که په خپله پړاولی شو خو ډېره خلک نه شي پړاولی، چې ټیوشن ورله ونیوه لکه لاډمیکال له ټیوشن نیولي نو د قرآن هغې له هم ونیوه که نه. ولې دا قرآن چې نو داسې تا ته میلاو شوی خپل د نبي کتاب به داسې زده کېږي نه، د هغه به تاسو نه خدای قبر کې تپوس کوي یا ورته په خپله پړی کوه. خو که په خپله نه شي کولی ټیوشن ورله ونیوه، قاري صاحب ورله ونیوه. په جومات کې به تاسو باندې کمې پیسې راځي، چې بیټک ته درځي نو بیا به باندې پیسې ډېرې راځي. دلته خو اجتماعي سبق شروع کېږي. په پښتو کې قرآن ورته مه ښایه، په عربی کې وښایه. انا انزلناه قرآنا عربیا. قرآن خدای عربی ژبه کې نازل، پښتو کې نه دی نازل کړی، بل ژبو کې نشته. که انګریز وي او که هر ملک بنده وي او الله ته ودرېږي نو الله اکبر الحمدلله رب العالمین الرحمن داسې وایي که نه، که نه داسې الله ته ډېر لوی تمام تعریفونه الله تعالی لپاره دي چې رب العالمین دی، رحمان دی او رحیم دی. بیا رکوع کې بیا سجده وکړي، دا موضوع شو. عربي به وایي. قرآن هغه قرآن دی دوستانو چې په عربی کې وویلی شي، په پښتو کې چې وایي هغه قرآن نه دی. علامه جزی سے فرمایي چې یو سړي قسم وخوړه، تجوید سره قرآن نه وي، قسم یې وخوړه چې دا قرآن نه دی، هغه په خپل قسم کې حانث نه دی. صحیح دا یې هم لیکلي چې یو مدرس دی هغه د تجوید مطابق قرآن نه پړوي، هغه د تنخوا اخیستو حقدار دی. دینی تربیت بول لگا دوستا، دینی تربیت بس اللہ بورتا خیر دے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بورتا ہے چه بچے دا اللہ نہ دے کېدو یقین، مخلوق نے نہ کېدو یقین. هغه ذهن به دې طرف تراولي چې هغه ذهن کولو شي چې زه د الله بنده یم، په ما پنځه وخته مونځ فرض دی، د مور پلار حقوق دي رامنې، رشته دارانو حقوق دي رامنې، دا څیزونه هغه وپېژني. دا ذهن به ورله جوړی، دا د مور پلار حق دی. ښه درېم عقیده دی دوستانو چې ښکلي ځای کې به ورله رشته کوي. ښکلي ځای کې به څه کوئ؟ رشته به ورله کوئ.
غلط ځای کې ورشته نه کوي ښا حسب نسب دا ونه ګوري ځا فلانه دی فلانه دی نه دیندار ځای کې ګورال دا ورته رشتہ کوي چې دیندار ځای کې رشتہ وکړو نو سبب هم ته هم پریشان نه هغه هم پریشان نه کني په دې مرګ باندې موږ دراشي یو استاد جی 27 ماهیزو کا غدي نه او الک یو بسره لګی نه ویلک داس جګړه کې یو بل وهیو زور ته ما تعویذونو سره نه کیږي ایمان ورته وه ایمان نشته دا جنایت تا قبول کړه په شریعت محمدي سره غندا سره وکړه نو چا ته ورکه څوک قبلي تو ګرانه شریعت شته په شریعت باندې پويږي نه دا د مور بلار حق جوړیږي دوست چې صاحب جوړیږي ته لواده کوي نو صداو مخ جوړیږي چې ته لري تور ته وګوره چې د ایمان شته کنه سي وګوره چې واده کوي دا والا مسائل جوړیږي دوستان ډېر له مسائل جوړ شي دا اوس وخت کم نه کلمه وتا سره د موضوع باندې خبره کړې چې ګوره په درې مرز باندې جنازان وشته دا ولې وخاصه ولا پیغور ورکړ دې چې را ته غریب وې ته چانو کولې مونږ کړې دا څه خبره نو دوستانو واده خو د خوشاله کا دې لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه الله خدا بیانې وته دې چې په دې مرز باندې جنایت ځان وشته دا پته لګي چې حالات خراب دي نو د دې لپاره دوستانو د قاری صاحب د خپل بچی را خوشي کوي د مور د قران خي بیا مدرسو ته ولګي علماء ته ولګي ان شاء الله تعالی تاسو بچی به خدای پاک وګینه باغې نه پاتې کی الله به له خډېره ورکړي د ټول نه بهترین جنت به الله ورکړي د ټول نه بهترین رزق به الله ورکړي د ټول نه خپل ژوندۍ به الله ورکړي او که قران دې ورته نه خو نو بس دنیا کې د سورې به تیرې کی به دقه شان بیمانه به قبر دزي ټول عمر به پریشان قیامت پر پریشان الله په مخ پریشان تا پریشان رشتہ دار پریشان دا غټ ارتکابونه چې کیږي دا حالات جوړیږي دا زموږ استاسو معاشره کې پیدا کیږي کله ختم نبوت داوی کوا کله سکوا دا د کوم ځای نه پیدا کیږي مسلمان دې کور نه وځي په تور شي تربيت کړي شي د زنوخر کې یو واقعا شوی یو ماشوم پیدا شوی درې ورځې هغه قبر کې خلک کړل نو کله کې ایمان وته بد عمل کو هاي پاک الله خو خو نه داسې وکړو دوستانو الله دې عمل کول توفیق نصیب کړي تاسو پروګرام به جاری وي ان شاء الله او ما خپل وخت پورا کړ الله پاک د قاری صاحب عمر کې مال جنو کې برکت واچي او الله پاک د مدرسې ګل گلزار کی الله دې ډېر خوشاله کی الله پاک دې تاسو د جماعت مرګري الله دې ډېر خوشاله کی تبلیغان مرګري راغلي هغه نو معذرت غواړم هغه سره ډېر کې نه پاسه ملمانه او کثرت د امریکای کسان څومره لوی عجیب کار دی دوستانو د امریکای نه ملمانه راځي موږ دلته صف کې پاس وجوبات ټول دي بس تاسو راځو مکه کرامه او عزت او ها